زما ډیر قابل قدر والاحترام حضرات علماء کرام معزز طلباء اعظم او زما ډیرو زیاتو درنو عزتمندو مشرانو نوجوانانو کشرانو ورونو الله رب العزت دې برادر محترم وکیل احناف مناظر اسلام ترجمان اهل سنت والجماعت استاذ المفتیین حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب حفظه الله ورعاه وعافاه دوی ته د الله رب العزت دراز عمر نصیب فرمای سره د صحت او د عافیت نه د دوی د دعوت په برکت باندې موږ او تاسو دلته راټول شوي یو او ډېر یو ښکلی عنوان سره دا پروګرام منعقد کړی دی عظمت فقها کانفرنس عظمت فقها زما عزتمندو د فقها او د عظمت متعلق د فقهای کرامو د خدماتو حواله سره چې دا پروګرام منعقد کړی دی نو دا وجه دا ده چې د اوسني دور کې داسې خلق پیدا شو چې هغه د فقهای کرامو زمونږ استادو د اعلامو چې کوم د دین اعلام دي دا وی په خدماتو باندې خوري اړول غواړي دا وی غ شاندار ماضی داغدار کول غواړي زه په زید فقهای کرامو خلاف بکواسات شروع زه په زید فقهای کرامو بدنامی شروع په دې دومره لوی علاقه کې الله رب العزت فضل او احسان دا وکړه چې د حضرت مفتی صاحب محترم په شکل کې الله مونږ تاسو له لوی نعمت راکړ او د دې بدنامو خلقو د مقابله د پاره میدان ته راوته الحمدلله لږ وخت شو د دوی دلته چې دوی دلته تشریف راوړی دی په دې لږ وخت کې الحمدلله د دنیا ګډ ګډ سي د فقهای کرامو احسانات ورسول چې امت سره کم احسانونه کړی منګه ورپسې د ځان نه وو دي ظالمانو پسې ښه دوی خپل کتابونو کې دي د فقهای کرامو په عظمت باندې خبر نه دي د فقهای کرامو د خدماتو نه خبر دي د خپل جهالت توجنه فقهای کرامو پسې راواغستو خپل کتابونو کې کتاب خلق د امت ته هدایت ته پر لیکي کتاب خلق د امت ته دیني ستنو د بیزت کولو د پر نه لیکي د ظالمانو د فقهای کرامو بیزتۍ شروع کړي دوی د فقهای کرامو د عظمت او د عزت نه خبر دي نن تقریبا داس یو 20-25 سال مخکې یو کتاب شایع شو دلته نامه ورته ایخي و الدین الخالص خالص دین او چې کتاب بده راواړو نو خالص کنزل وی خالص دین نو او هغه کنزلم عام خلق ته نو هغه د امت محسنین او فقهای کرامو چې صرف فقها هم نه دي لوی لوی محدثین هم دي دا غي متعلق ان الفقهاء لا يبالون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
دا د هغوی خرافات نقل کوم در وی دا خالص دین دی. ان الفقهاء لا يبالون بالكذب على رسول الله. پاول جلد کی اوزے کی وی نصبوا انفسهم كأنهم الشارعون يحلون ما شاءوا ويحرمون ما شاءوا. فقهاء وی په نبی علیه السلام باندې دروغ ویل ګناه نه ګڼي. لا يبالون بالكذب على رسول الله. رسول الله مبارک باندې دروغ وینا دروغ ویل اډو ګناه نه ګڼي، هیڅ پروا نه ساتي، بس بے دریغه په دروغ وی رسول الله مبارک باندې. کوم فقيه با ما ته داسې څوک خوږه چې هغه نبی علیه السلام باندې کذب بیان کړي، د نبی علیه السلام متعلق کذب بیان کړي، نبی علیه السلام باندې دروغ ویل. یو حدیث د نبی علیه السلام نوی او ویلی دی او وی نصبوا انفسهم، وی دوی د ځانونو نه خدایان جوړ کړي، دوی مقرر کړي دي ځانونه خپل. کأنهم الشارعون، تبه وکنی دوی وی شارعان دي، شارع الله رب العزت دی. تبه وی چې دوی خدایان دي. یحلون ما شاء ويحرمون ما شاء، چې سې خوخه حلالي او سې خوخه حرامي. فقها یادای زم د فقها او په عظمت باندې د غریبانان څخه خبرو، دا خو د کوی چند خان استادانو نوم یو مقوله ورېدا ویو کوی کې او چندخ چې کمادونو هغه په لوټه باندې دن لاندې کوی کې په وکانی باندې وخته او چې جوړ کړي ها 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 او ما کشمیر وکته، کوی کې کشمیر وکته. دا د کوی چند خان د فقها او د عظمت نه خبره. د فقها او په عظمت باندې خو الله رب العزت الحمدلله الله رب العزت قرآن پاک کې د فقهای کرامو د عظمت متعلق خبره کوي. الله پاک حکم کوي تاسو کې ولې څه خلق داسې نه اوزي، داسې نفیر نه کوي څه خلق چې هغوی تفقه فی الدین او فقاهت او پوهه او کې په دین کې پوهه حاصل کی، او دا قوم ویری چې کله واپس شي په کار د چې تاسو کې داسې خلق وي چې هغوی فقاهت او پوهه تفقه فی الدین حاصلولې، خپل قوم بیا ایرولې لعلهم یحذرون، شاید چې دوی ځان بچ کی. او نبی پاک علیه السلام سره د فقهاو قدرو، هغه د فقهاو په قدر او عظمت باندې پویو. نبی پاک علیه السلام د فقهاو د عظمت متعلق فرمای. د ترمذی جلد ثانی روایت د عبد الله ابن عباس نه امام ترمذی رحمت الله علیه مستقل باب ناقد کړي، باب فضل الفقه علی العباده، باب فضل الفقه علی العباده، فضیلت د فقه په عبادت باندې. د دې باب د لاندې امام ترمذی رحمه الله د عبد الله ابن عباس نه روایت نقل کړي، وی نبی علیه السلام فرمایلی فقيه واحد اشد علی الشیطان، یو فقيه هغه زیات قوی دی په شیطان باندې، سخت دی په شیطان باندې، قوی دی په شیطان باندې، من الف عابد، د زرو عابدانو عبادت گزارونه، د زرو عبادت گزارو یو فقيه. او بیا زما عزتمندو دا خو د دوی خبرې دي، د دوی خبرونه نه متاثر کیږو، د دوی بکواساتو کې نه راځو. لوی لوی محدثین د فقهاو په عظمت باندې قائل دي. د امام ترمذی رحمه الله غوندي شخصیت، امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل په ترمذی شریف کې ابواب الجنایز کې یو بحث لاندې فرمایي هکذا قال الفقهاء وهم اعلم بمعاني الحديث. تحقیق کوي، بحث او بیان کوي، او بیا فرمایي وي دغه حساب فقها فرمایلی دي، او دا فقها وي اعلم دي په معانی او مفاهیم او مطالب د حدیث باندې. هم اعلم بمعاني الحديث، هم اعلم دا اعلم دي په معانی او د حدیث باندې. تا ته د حدیث څه پته ده؟ د حدیث په ور دروازه باندې چرته نه ورغله اسې ځانته. دا زما استاد الله دې مغفرت نصیب هغه فرمایل او د بریلیانو حضرات ار یو مولا علامه یې کنه علامه، او د دې حضرات او د غیر مقلدینو
د دې حضرات ارمولا هغه شیخ او شیخ د حدیث په ور او دروازه باندې هم چرته نه ورغلې. ته خو د لوی محدثینو اقوال واوره چې د فقهای کرامو په باره کې څه فرمایي. زما عزتمند مختصر خبره کوم، بیا خاص کر زمونږ استاد امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ډیر زیات علما کرامو ته حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه دوی دعوتونه ورکړي دي، سره غلی او نور علما کرام را روان دي، خو احتجاجونه شروع دي. دا 2 ورځې د پرون نن پته نه لګي چې څه چل شوی دی. دا لوی روډونه ټول بند دي، بلاک دي باقاعده. علما برغلی راځي به تشریف وری به کړي را رسي سو علما کرام په لار دي ان شاء الله. خبره مختصر کوم، زمنګ د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چې د اکثر ائمه او استاد دی او سلطان الفقهاء دی، د فقهای کرامو سردار دی، داغه متعلق بدر تزسبم لوی محدثین داغه متعلق شوی لګ داغه متعلق د بعض محدثین او اقوال درته بیانوم. بیا خبره بس کوم د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق چې داغه فقه الحمدلله نن پټول اسلامی دنیا کې عدالتي فقه چې با عدالتونو کې په کومه فقه باندې فیصله کولې شو قضا کولې شي، هغه فقه حنفی دا په تمام اسلامی دنیا کې ګورې یو پاکستان هندوستان افغانستان نه یادوم، په تمام اسلامی دنیا کې د امام صاحب رحمت الله علیه فقه حنفی عدالتي فقه دا د ټولي دنیا مسلمانان په دې فقه باندې فیصله کوي. دا حضرات وایي غني دا فقه صرف د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه قول دی بس، حالانکه امام طحاوی رحمت الله علیه خپل سند سره دا خبر را نقل کړی دا، خپل سند سره وی فقه حنفی د یو شخص رای نه دا، وی دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د مجلس شورا 40 کسانو لوی علماء کرامو چې بیا وروسته د لوی محدثینو شيوخ پاتې شوي دي. اوس چې کوم محدثین مو ته په نظر باندې راځي کنه، د لوی محدثینو شيوخ پاتې شوي، دا تاسو لوی محدثین او فقها د مجلس شورا 40 ارکانو او به دې طریقې سره تدوین د فقه او امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چې یو مسله براله امام سے په خدمت کې به پیش وا، نو ټول علما او په بحث وکړه او ټول علما او بداغي جوابونه پیش کړل چې کم جواب به زیات تحقیقي جوابو، نو هغه به اولی کله شو او دا غینه بعد کې به بیا د 12 کسانو یو بل کمیټي و د 12 علماو، بیا به هغه جواب هغه ته پیش کړي شو چې هغه به په نظر ثانی وکړو د ټولو په اتفاق راغی، بیا به امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه حکم وکړ چې دا ځان سره ثبت کړي د اولی کوي، بیا به اولی کله شو د فقه حنفی دی طریقې سره مدون شوی دا. هدي خلق دا خیال دی بس دا صرف د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه رائے دا وې دا اصحاب الرای دي، اصحاب الرای نه اصحاب الحديث والرای، اصحاب الحديث والقياس. حالانکه موږ تاسو ټول ته پته د علماء الحمدلله طلباء علماء علمي مجلس دی، زمنګ د احناف اصول دادي چې د خبر واحد په مقابله کې کله قیاس راشنو، قیاس په ترکو خبر واحد بالو، خبر مشهور خو با علی خامخه خبر واحد په مقابله کې چې قیاس راشي، قیاس په ترکو خبر واحد با علی باغه باندې به عمل کې، دا زموږ اصول دي. خدا غریبانان ما ارزو کو خواران بس زموږ استادانو به فرمایل دا لم یبوج دی وی پته ورته نه لګي غریبانانو ته. زما عزتمند مسلمانانو ورونو علماء کرام او طلبه اعظم د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق د بعض علما او اقوال درته پیش کوم، بیا د مختلفو مذاهب او علما او زمونږ استاد د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په فقاهت باندې داوی په ثقافت باندې رسالی لیکلي، کتابونه لیکلي، منقبتونه داوی بیان کړي، داوی په مناقب کې شته کتابونه د مختلفو مذاهب علماو، صرف احناف نه. منګو تاسو پیژنو مکی ابن ابراهیم رحمت الله علیه، امام بخاری رحمت الله علیه او ډېر لوی استاد دی ګورې ښا
چې د ثلاثیات استاد دی د امام بخاری د ثلاثیات مکی ابن ابراهیم رحمت الله علیه هغه فرمای وی کان ابو حنیفه اعلم اهل زمانه دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل شاګرد دی کان ابو حنیفه اعلم اهل زمانه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خپل زمانه د خلق اهل علم خ عالم او سفیان ثوری رحمت الله علیه ټول پیژنو کنه هغه کان ابو حنیفه والله شدید المعرفه بناسخ الحديث ومنسوخه ابو حنیفه رحمت الله علیه قسم په الله د ناسخ حدیثونو او د منسوخ حدیثونو علم الله دته پورا ور کړو شدید المعرفه د پورا معرفت والو قوي معرفت والو په ناسخ احادیث او منسوخ احادیث باندې چې کوم علم الله د لور کړو دا ابو سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایل او په دې محدثینو کې محدث ته یحیی ابن نصر رحمت الله علیه نامه ده یحیی ابن نصر ابن حاجب رحمت الله علیه فرمای سمعت ابا حنیفه یقول عندي صناديق من الحديث عندي صناديق من الحديث ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایل چې ما سره ډیر صندوقونه ډک دي د حدیثونه ما اخرجت منها الا اليسير الذي ينتفع به ما دا غي صندوقونو د احادیثونه هغه احادیث رېستلی چې هغه سره فائدہ او نفع خلق ته ملایويږي بس ما سره صندوقونه ډک دي د احادیثونه دا به امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایل په دې محدثینو کې لوی ناقد د حدیثو یحیی ابن معین رحمت الله علیه چې هغه د صحیح ستو کې باقاعده راوی دی یحیی ابن معین رحمت الله علیه فرمایل و اصحابنا يفرطون في ابي حنیفه واصحابه و زمنګ د اصحاب و دوی کمه کوي تفرید فرط يفرط تفرید کمی ته وي او افراط زیاتی ته وي افراط او تفرید کنه يفرطون في ابي حنیفه واصحابه و دا زمنګ اصحاب و دا ډېر کمه کوي د ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق او داغه د ملګرو متعلق داغه د شاګردانو متعلق او بیا به فرمایل كان ابو حنیفه ثقه في الحديث ورخا كان ابو حنیفه ثقه في الحديث امام صاحب رحمت الله علیه ثقه په احادیثو کې داغه په ثقاحت باندې لولي محدثین کو یا ندینو یو بل محدث ته علامه صالح دمشقی رحمت الله علیه صالح دمشقی رحمت الله علیه باقاعده رساله لیکلی دا کتاب لیکلی په مناقب د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مناقب د منقبت سم د منقبت فضیلت ته د په مقابله کې مصالب راځي پسا سره مصالب پسا سره د مسلبت جمع ده عیوب توي او مناقب د منقبت جمع ده فضائل توي په فضائل او مناقب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کې مستقل رساله ده د علامه صالح دمشقی رحمت الله علیه یو بل امام دی یو محدث ته ابن ابي داود الخريبي رحمت الله عليه ابن ابي داود هغه فرمای الناس في ابي حنيفه حاسد وجاهل وي خلق له ابو حنيفه رحمت الله عليه په متعلق وي دو طبقي وي بعض خلق حاسدين دي او بعض خلق جاهلان دي وي نه پويږي الناس في ابي حنيفه حاسد وجاهل او ابن عبد البر مالکی رحمت الله علیه د امام مالک رحمت الله علیه د مسلک لوی عالم دی مشهور عالم دی ابن عبد البر مالکی رحمت الله علیه فرمای او د امام صاحب رحمت الله علیه باندې خلق څه تنقیدات کوي والذین تکلموا فيه من اهل الحديث چې کوم محدثین دی په دوی باندې تنقید کوي اکثر ما ابو علیه الاغراق في الرأي والقياس وی اکثر هغه خبره چې هغه عیب دوی په باندې لګي هغه اغراق فی الرأي والقياس ته چې د پر رأي او په قياس کې جوړزي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر جوړ تل د پر رأي او په قياس کې او بیا فرمایي وذلک ليس بعيب دا خو عیب نه دی دا عیب دی دا خو عیب نه دی بهر حال زما عزتمند مسلمانانو ورونو دې حضراتو د خبرونو متاثر نشو ګورای دوی د اثر لاندې را نشو ما عرض کړو د مختلفو مذاهب او علماو مختلف کتابونه لیکلي دي د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په مناقب باندې امام زاهبی رحمت الله علیه ټول پیژنو کنه امام زاهبی رحمت الله علیه شانتي شخصیت د تذکرة الحفاظ والا چې د حافظانو د حدیثو باقاعده احوال را نقل کړي منغو تاسو ته دغوی سوانح بیان کړي امام زاهبی رحمت الله علیه کتاب لیکلی
مناقب ابي حنیفه و صاحبيه، مناقب او فضائل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او داغه د صاحبینو دا امام زهبي رحمت الله علیه. یو بل امام دی موفق مالکی رحمت الله علیه، هغه المناقب په نوم باندې کتاب لیکلی، کتاب المناقب. امام کردری رحمت الله علیه د امام صاحب په مناقب او فضایلو کې لیکلی دی. او عقود الجمان فی مناقب ابي حنیفه النعمان، عقود الجمان دا علامه صالحی دمشقی رحمت الله علیه په مناقب د امام صاحب باندې لیکلی دی. همدغه حساب الخیرات الحسان ابن حجر مکی رحمت الله علیه دا د امام صاحب په مناقب باندې هغوی دا کتاب باقاعده لیکلی دی. د هغې نه علاوه امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه چې د زرو نه زیاتو کتابونو مصنف دی. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه داسې فن به تاسو ماته ونه ښایي چې په هغه فن کې د سیوطي رحمت الله علیه تصنیف نه وي، د هغه تالیف نه وي، د هغه کتاب نه وي. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه کتاب لیکلی په مناقبو د امام صاحب، تبییض الصحیفه بمناقب ابي حنیفه. صحیفې او پاڼې سپینوم صفا کومه په مناقب او فضایلو، پاڼې خو اسم صفا دي، وایي ښې واضحه کوم په مناقب او فضایلو د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې، روښانه کوم په مناقب د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه. دا د علماو باقاعده تحقیقات کړي دي. ماته یو حضرت وایي ویره چې وایي دا ډېر دا علما نه دي، دا وایي دا ډېر تاکید کوي. تاسو یقین په الله وکړئ که به د تحقیق لفظ مولا ورته څه وایي دا ډېر تاکید کوي، په خدای یقین وکړه. دا دغه الفاظ درته وایم، وایي دا ډېر تاکید کوي. مال څه تاکید څه مطلب شو؟ وایي خو چې کنه دا ډېر مسلې جوړتیا ته وردننه کېږي. مال دا تحقیق دی چې په ظاهر د حدیث باندې عمل کوي. محققین خو الحمدلله زموږ فقهای کرام دي، فقهای کرام، فقهای اعظام دا محققین دي. بیا جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه باقاعده او د نورو علماو تحقیق سره دا خبره ثابته کړې ده چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د لولو صحابه کرامو شاګرد پاتې شوی دی. د هغوی زیارت ورته نصیب انصابي دی. حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ شانتی شخصیت یادوي، وایي د هغه نه روایت نقل کړی باقاعده دلیل سره خبره کوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام، امام صاحب فرمای، حضرت انس صاحب فرمایلیو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم. دا روایت یادی. او د عبد الله ابن حارث ابن جزء رضی الله تعالی عنہ چې مشهور صحابي دی، او دغه حساب د عبد الله ابن ابي وفا رضی الله تعالی عنہ، د واصله ابن اسقع رضی الله تعالی عنہ، عائشه بنت اجرد رضی الله تعالی عنها، او د جابر ابن عبد الله رضی الله، لوی لوی صحابه کرام یادی. د محققین علما زمنګ د مسلک نه ګوري، د نورو مسالکو. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه ولی حنفی عالم اوسه، او د تحقیق خپل تحقیقات وکي وي چې دا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فقه د صحابو نه زده کړي، خاص کر د عبد الله ابن مسعود صاحب نه فقهي مسایل اوس برنی نه دی را پیدا شوی. دا د پخوا زمانینو د صحابو د دور نو. د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خپل د فقهي مسائل او جزئیات د فتوا خپل مجموعه او د عبد الله ابن مسعود صاحب چې کله وفات شو، علقمه ابن مسعود ته پاتې شوه. علقمه عن ابن مسعود کنه علقمه رضی الله تعالی عنہ ته پاتې شوه، تابعی دی علقمه. هغه چې کله وفات شو دغه ابراهیم نخعی رحمت الله علیه ته هغه فتوا مجموعه پاتې شوه، د فقهي مسائل مجموعه. چې هغه کله وفات شو ابراهیم نخعی رحمت الله علیه بیا حماد ابن سلیمان د امام صاحب استادو، حماد ابن سلیمان 2000 احادیث وی د حماد ابن سلیمان روایت کړي امام صاحب رحمت الله علیه. په حدیثو کې اولنې کتاب زما عزت مندو په دویمه صدۍ هجری کې کتاب الاثار چې د موطا مالک نه مخکې لیکلی شوی دی. او لا محققین علما فرمایي او امام مالک رحمت الله علیه هم د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د کتب او کتابونو نه ډیره استفاده کړې ده. امام مالک رحمت الله علیه شانتی شخصیت کتاب الاثار د 40000 احادیثونه منتخب کړي دي. نو 2000 احادیث
2000 احادیث پکې د حماد ابن سلیمان رحمت الله علیه نه روایت کړي دا غنه است کړي دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حماد ابن سلیمان رحمت الله علیه ته دا مجموعه ده عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د فقهي مسائل او د فتوا پاتې شو. حماد ابن سلیمان رحمت الله علیه چې وفات شو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ته پاتې شو. دا د محققین او علما او اقوال دي. زما عزت مندو الله رب العزت منګ او تاسو ته علم نصیب کړي. الله پاک دې منګ او تاسو سره د مطالعه شوق پیدا کړي. علم په کتابونو کې د قسم دی زمونږ استاد نسبت او تعلق د مفتی صاحب الله دې ول نور رحمت ورکي د علماء کرام او د ګورو علما ټول ناستي زما دي خلاصته دا چې تاسو تخکاری کنه دا علما ناستي فاضل شوی دي فاضلان دي او بیا دوی سره تخصص وکړه بیا دوی سره د مناظره کورس وکړه دی بر کتابونو ته چې لاړ شي بیا بدر ځان ناشنا ښکاري شي ځان بدر تحمیق ښکاري شي. زمون خو بس د نصابي کتابونو خو محدود کتابونه دي لوی کتابونو سره زمون تاسو واسطه او تعلق نشته. الله رب العزت مونږ تاسو ته توفیق نصیب فرمایي چې هر کال دغه حساب ګڼ تعداد کې د مفتی صاحب سره په دې تخصصاتو کې ان شاء الله شرکت کوو. الله پاک دې دوی د خدمات قبول فرمایي او الله پاک دې دوی حفاظت وکړي. مونږ تاسو ته د الله تعالی خیر د دنیا او د آخرت نصیب فرمایي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.